پوښتنه کوم نن بیا فاطمه بیا یو بل کنشینر ازادي یا موت څه وایي څه ګورې دي تاسو یاره زما خیال سره علم خان بهي دا چې کوم زموږ په سوګه کې مې ډرامې روانې دي دا پښتنو سره یو ډېر لوی ظلم روان دی یو ډېر زیاتې ورسره روان دی بلکې د پښتنو مذاق کوي دا پارټي دا خلک د پښتنو مذاق کوي کله کنټینر او کله د دې خلکو بل کار نه بس احتجاجونه به احتجاجونه د دې ماته یو ترقیاتي کار وښایه دې ماته په دې صوبه کې زه ته دا خبره کوم زه په دې وخت کې به یو غیر سیاسي خبرو کوم چې نورو پارټیو کوم کارونه کړي دي که هغه نیشنل پارټي د خاص کر نیشنل پارټي به زیاده کوم خو داسې کړي هم نه دي چې هغوی څومره سکولونه جوړ کړي دي هغوی څومره کالجونه جوړ کړي دي هغوی څومره یونیورسټۍ جوړې کړي دي هغوی څومره روډونه جوړې کړي دي دا چې کوم بلډینګونه جوړ کړي دي دوی له به چونه قدرې ورکړې وه په دې 14 کالو کې بیا به موږ ویډیو چېرې زه دومره خو څوک خلکو دغه واچوله دوی خو د پښتونو هغه نسل تباه کړو تاسو اوس وګورئ په 14 کاله کې وګورئ د نیشنل پارټۍ په 15 کاله چې کوم کارونه شوي دي هغه په 75 سال کې یا په 70 سال کې چې څومره شو د هغې په ډبل په 15 کالو کې دا ولې کارونه کوي د دوی په حکومت کې سکندر شیرپور راغلی خو میاشت ده او پوښتنې یې وکړلې خلک یې د سیلاب نه بچ کړل دا دوی د دې نه خو دا واضح ده چې دوی سره فنډ هم شته پیسه داسې ده چې کله نیشنل پارټۍ حکومت ختم شو په دې صوبه باندې څومره قرضه وه زما د اندازې مطابق 98 ارب سمثینګ دغسې وه نن څومره ده نن په سوونو ارب ستا نن صوبه قرضدارې ده که دوی وایي چې موږ ته دغه نه پیسې نه وفاق نه پیسې نه منو شي اول اوس د هغې نوټیفیکیشن چې دې ته 800 ارب روپۍ یو ورکړي دي سمثینګ داسې نورې ورکړي دي هڅه شوې دې ته د NFC ایوارډ په مد کې چې څومره پیسې میلاوي کله چې حیدر خان د دې صوبې وزیر اعلی نو به چې کومې جلسې له نو هغه به دا اعلان کړو چې جیبونه مې ډک دا ټول قوم دا ټول پښتانه دې خبرې ګواه دي چې هغه به اعلان کوي کارونه راته ښایي په دې 400 په دې دغه کې ودرېده په د سټیډیم سره خوا کې اس پي دفتر سره چې کوم کمپلیکس دی جوډیشل کمپلیکس دی په هغې کې ودرېدو چې کوم ترقیاتي اعلانونه یې کول دا وزیر اعلی څو ځله دلته راغی د ده نه مخکې وزیر اعلیګان چې محمود خان شو یا پرویز خټک شو د دې پارټۍ وزیر اعلیګانو څومره ځله دې 400 ته راغلي ته ما ته میګا پروجیکټ خلک نن سبا خلک خبره کوي ستاسو میډیا او ساتل سره به یو خبر وکړم تاسو میډیا او اکثر خلکو ته تفوس کوي چې تاسو یو 15 میګا پروجیکټ وخایئ میګا پروجیکټ خو ګټه خبره ده دې ما ته خپل یو پرایمري سکول وکړي احتجاج یاره احتجاج خو دوی له فایده ورکوي چې دوی په هغه دوکانداري چمکاویږي دوی هغه خپل سیاست ژوندی ساتل غواړي او دوی په ذهن کې دا چې موږ څومره احتجاجونه کوو نو خلک موږ پسې خلکو کې شعور راغی علم خان بهي ځکه چې په دې 8 فروری کوم احتجاج دی دغه ورکړی و چېرې موږ به مطلب ټول ملک به زموږ مطلب به یا جام هړتال به وي شاپ دوکانونه به بند دي بازارونه به بند دي هغې له خلکو صفر کې ضرب ورکړه چې زما په خیال سره سټریټ موومنټ په نوم باندې دوی لګیا شو د پښتونخوا وسایل ټول استعمال کړ دوی به ډلې ګرځېدل د هغه چترال نه وه د تقریه خانه پورې په ټول ضلعو کې یو ګرځېدل سټریټ موومنټ په نوم باندې خلک دغه کړ چې موږ به په 8 فروری باندې شکر الحمدلله چې اوس په پښتنو کې دا شعور راغی چې موږ په غلطه وو اوس انشاءالله تعالی په پښتنو کې دا شعور راغی چې موږ به انشاءالله د خپل اوس سوچ کوي اوس په بل په تاسو کې خیال کړي په وزیر اعلی باندې یو د سټوډنټ فیمیل سټوډنټ یو جنې په کوېسچن وکړ د سره جواب دی ورته وایي چې ته ترقیاتي څه ته وایي ترقي ته څه ته وایي نو افسوس چې یو سیاسي یو د سی ایم د صوبې چیف ایگزیکټیو نه یو جنې تپوس کوي هغې سره د جنې د تپوس جواب ورسره نه نو ډېره د افسوس خبره دا د صحت حوالې سره احتجاج راوړي دوی احتجاجونه نومونې دا د صحت دی دا د رفاهي دی دا د ملاقات دی دا د تربیې دی که نه نو نن خو 400 کې 15 پیګان او 2 بینګان څه ویلي څه اورېدلي دي یاره زما په خیال سره اول ورځ پکې دغه MNA صاحب په چوک کې چاړېدلي په 8 فروری باندې نو ما په هغه کومنټس کې کتل نو چا به وایي چېرې شکر دی چې دا اختر میاشت مو لیده چا به وایي چېرې شکر د دې شکل مو لیده دا زموږ د MNA حل دی دغه 8 فروری باندې بیا غیب شوی دی او بیا به که چې ته 2-3 کاله پس احتجاج و یا داسې صرف ځان وځلئ او بیا دغه کېږي نن زموږ په 400 کې چې کوم MPs دي کوم MNAs دي بل دغه جنې یو دغه وکړو کوېسچن وکړو چې صرف د MPګانو او د MNAګانو اجرو ترقي وکړه د هغې کورونو ترقي وکړه هغې به په رکشه کې ګرځېدل نن په ټیم کروزرو کې ګرځي دا یو نن خلک
دا ویني خو کارکونو پیښ شو لکه نن یې د احتجاج اعلان کړی خو څوک نه ورته. زما خیال سره چې کوم کارکون دی د پی ټي آی او دوی دی سمجدار دی او نه په نن په دې پوه شو چې مونږ د 14 کاله بالکل فضولو نن هغه پوه شو چې دا زمونږ د کم مشران چې کوم دي ام پی ګان دي ام ان ګان دي دا د قوم سره دوکه کوي او دین عمران خان سره فیر دی او نه قوم سره فیر دی که د دې دا سوچ چې موږ بیا د عمران خان په نوم باندې ووټ وایلو نو دا په دې غلط دی په دې خوشبینه کې دي نور دا نشو ان شاء الله خلک درته وایي چې دلته کې ته د کوم اډه کې ولاړې ده کروڑه روپو منصوبه ده کروڑه روپۍ ضایع دي دې څنګه ګورې یره جی یوازې دا نه دا اوس تاسو ګورئ زما په خیال سره ګیر چاپېره وګورئ پکې سپي لوبې کوي که نه ته اوس دومره یو دومره کمرشل ځای یو دومره بهترین ځای او دا شارټ روډ دی د دې به کومه خبره نه خان صاحب په چینل باندې ستا ورشه یونیورسټۍ په یونیورسټو کې ستا وي سي ګانې شته وایس چانسلران پکې نشته ستا یونیورسټۍ نن دیوالیه شوې ستا تعلیمي ادارې نن دیوالیه شوې هغه پرایویټ کوي ستا صحت نن ورشه په هسپتالونو کې ته وګوره یو انجکشن دپاره خلک منډې وهي څه پکې نشته په بیډونو کې بیډونه هلته نشته نو دا زمونږ صوبه ایجوکیشن تباه شو هیلث تباه شو ترقیاتي کار چې دلته اوس تاسو وګورئ روډونو ته وګورئ 15 کاله مخکې چې کوم کارونه شو نو خامخا 15 کاله پې تېر شو نو هغې کې هغه روډونه اوس خرابېږي ځکه چې هیوي ټرافیک دی نو هغې سره اوس بیا زما په خیال سره خدای دې نه کړي چې داسې دا حکومت بیا راشي خو که دا حکومت بیا دا برقرار وساتل شو زما په خیال سره دې صوبې نه خلک بیا د هجرت کوي روان دي او دا نور خلک ستاسو نن خیال تاسو پته شته علب خان به د دې صوبې نه 250 کارخانې چې کوم دی دا شپ چې راځي 250 کارخانې دا تاسو ته بالکل حلفن خبره کوم تاسو ته یو کارخانې ریکارډ در کول شم چې 250 کارخانې چې کوم دی کارخانه دا پنجاب کې شپ ولی دلته نن بجلی نشته ستا امن و امان نشته ستا تحفظ نشته ستا سره هغه دغه نشته ورشه پنجاب کې وګوره لوډ شیډینګ نشته ګیس شته ترقی د امر په جهان یونیورسټۍ کې سیاسي جلسه راځي یا پکې یو ماشوم پکې ترانه مو جنډیانو لکه سیستم تعلیمي ادارو ډېر سیستم زما په خیال سره زما اوس زه په دې څیز باندې ډېر یېرېږم خدای دې نه کړي زما دا خبره د خدای غلطه کړي خو زما په خیال سره په دې یونیورسټو کې به داسې حالات راځي که نه چې په دې کې به بالکل تشدد ځکه چې د دې ذهن جوړ شو که نه تشدد طرف ته دا یونیورسټۍ زموږ چې کوم دی د امن ځای نه و د تعلیم د پوهې او د عقل زده کولو ځای نه و نن هلته چورلټ بدماشۍ کنځلو او قسم حرکتونه شروع شو نو زه یم چې بیا به خلک د خپل بچي یونیورسټو ته هم نه ځي